ډیرو عزتمندو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، نن درته د عرفې د ورځې او د جمعې د ورځې ډیره برکتي او ډیره خاص وظیفه چې دا په قسمت باندې ډیرو خلکو ته داسې موقع ملاویږي. محترمو، دا وظیفه ستاسو دی په زرګونو حاجتونه ولې نه وي، ستاسو دی په زرګونو مشکلات ولې نه وي، ستاسو دی په زرګونو حاجات او خواهشات ولې نه وي. محترمو، و چې دا عظیم عمل موږ په دې عظیمه شپه او په دې عظیمه د عرفې مبارک په شپه باندې وکړو، نو تاسو ګورئ محترمو، الله جل شانه به زمونږ ژوند د آرام او د سکون وګرځوي. محترمو، داسې موقع موږ او تاسو ته په ژوند کې یو پیره ملاویږي، دا موقع د لاسه ضایع نه کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کړه. ډیر محترمو، دا نننۍ وظیفه دا ډیره برکتي وظیفه ده او ډیر برکتي اوقات ول الله جل شانه سم یو ځای کړي دي، برابر کړي دي. محترمو، نو څه دا وظیفه ده برکتي، او څه ولا ایام او څه ولا شپه او ورځ او لحظې الله جل شانه ډېرې قیمتي کړي او برکتي دي. نو دا داسې شوله لکه نور علی نور. نو محترمو، یو د جمعې مبارک شپه ده، بل د عرفې مبارک شپه ده. محترمو، الله جل شانه په دې شپو او ورځو باندې په خپل پاک کلام کې قرآن پاک کې قسم وری والفجر ولیال عشر، یعنی په دې شپو مبارکو باندې د لسو شپو مبارکو باندې الله جل شانه قسم وری په خپل کلام مبارک کې. محترمو، نو چې الله جل شانه په قسم خوړلی دی، نو موږ او تاسو ته پکې بیا شک او شبهه څه شي ده. نو محترمو، دا به خامخا د کمال نه ډکې، د برکت نه ډکې، د قبولیت نه ډکې ورځې شپې دي. محترمو، چې دا زموږ نه ضایع لاړه نه شي. دا موقع چېرته په ژوند کې به داسې موقع راځي چې موږ او تاسو ته د جمعې شپه او د عرفې شپه محترمو دا یو ځای میلاو شي. نو محترمو، په دې کې چې مونږ دا عمل وکړو، زمونږ د په زرګونو حاجات ولې نه وي، په زرګونو مشکلات ولې نه وي، په زرګونو پریشانۍ او مصیبتونه ولې نه وي، تکالیف ولې نه وي، دا به الله جل شانه ضرور ختموي. او که زمونږ جایز خواهشات وي، مقاصد وي، هغه به الله جل شانه خامخا مونږ ته په هغې کې کامیابي راکوي. محترمو، نو دا د عرفې مبارک شپه او د جمعې مبارک شپه ده. محترمو، چې دا زموږ نه ضایع نه شي، په دې کې موږ اعمال وکړو، صدقې پکې د خپل وس مطابق ورکړو، ذکر و اذکار پکې وکړو، نو الله جل شانه به موږ هم قیمتي او برکتي کړي. محترمو، راځو اوس د دې وظیفې طرف ته. وظیفه په څه طریقه باندې ده، څه طریقې کار باندې ده. محترمو، اول به موږ 11 ځله 11 مرتبه درود ابراهیمی ووایو، بیا به د هغې نه پس محترمو دا د یونس علیه السلام دعا مبارکه ده. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. محترمو، دا به مونږه 786 مرتبه، یعنی 900 او شپږ اتیا پیرې به دا ووایو. بیا به د هغې نه بس محترمو 3 ځله درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایو. بیا به محترمو دې نه وظیفې نه پس په خبرې نه کوو، د جمعې په شپه دا عمل دی. بیا به 2 رکعته نفل نیت وتړو،
پړومبي رکعت کې بعد سورت فاتحې نه رستو 4 ځله آیت الکرسی دا به ووایو. بیا به رکعت مکمل کو محترمو. بیا به په دویم رکعت کې د سوره فاتحې نه رستو 11 پیرې سورت اخلاص ووایو محترمو. او بیا به د الله جل شانه نه د خپل حاجات او خپل مشکلات او مصائب او مقاصد او خواهشات لپاره دعاګانې غواړو محترمو. ډېر عظیم الشان مقدا دا مقډېره په قسمت ملاویږي. او بیا ځان دپاره هم دعاګانې وکړو او د نور مسلمانانو دپاره هم دعاګانې وکړو. ترمه دا وظیفه ثواب په نیت باندې پخپله هم وکړئ او نورو خویندرونو سره هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.